السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم ساسرور ساسو ملګری طاهر خان. دا وخت بالکل د بټخیلی بازار په سنټر کې ولاړ یم. په بټخیلی کې ورځ په ورځ باندې کیسز سیوا کیږي د کرونا وایرس. تقریبا دا وخت د 15 نه والا تر د 20 پورې کیسز دي او په دې کې ورځ په ورځ باندې اضافه کیږي. اوس مسله دلته دا ده چې کله په دې روډ باندې تاسو یې نه په دې کې مونږ زنانه ولیدل، واړه مونږ ولیدل، په دې کې مشران مونږ ولیدل. د 12 بجو پورې د بټخیلی بازار مکمل کولاو دی. زما ډیر ضروري کار و، زه بهر ته ووتم نو چې مې وکتل په دې کې زنانه د اختر شاپینګ هم راوتې دي، په دې کې واړه هم راوتې دي او د بټخیلی بازار کې بالکل داسې یو د 12 بجو پورې یو میله غوندې کې لګېدلې ده. نو زه دلته یو سوال لرم چې د کرونا وایرس د 12 بجو پورې چټي، دا کرونا وایرس د 12 بجو پورې د ماسپښین د 12 بجو پورې دا نه سپریډ کیږي، د یو کس نه بل کس ته د 12 بجو پورې نه منتقل کیږي. دا ډیر زیات د خطرې علامات دی. یا خو پکار دا چې مکمل بازار لاک ډاون شي، مکمل یې بند کی، او یا مکمل دول اجازت ورکي چې به د سحر نه روزي او تر د ماښامه پورې خپل کاروبار کوي. د 12 بجو پورې دا پلانینګ دی، دا زما د سمجھ نه بهر دی. زموږ سره دلته په بټخیلی بازار کې رونه هم ولاړ دي، د هغو نه به هم پوښتنه کوو چې هغو دې باره کې څه خیال دی. وروره د کوم ځای کې یې؟ زه د خلک زوی یم صاحبه. او څه له راغلی؟ زما دکان دی. دکان دې دی؟ د څه ټیم نه څه ټیم پورې راځئ؟ دا د 9 بجو نه شروع کېږي، 12 بجو پورې دکانداري بس. د 9 نه 12 پورې د کرونا وایرس چوټي نه راځي چاته لږ نه کسي حساب دی. بل دا هم څه عجیبه ډرامه ده سر. نو پکار ده چې یا مکمل لاک ډاون شي یا مکمل لکه خلک آزاد شي. ما خو د بازار کې وکتل زنانه راوتې دي د اختر دپاره د روژې دپاره شاپینګ کوي که نه. نو زه خو په دې سمجھ نه پوهېږم چې یاره که د 12 بجو پورې اجازت دی نو فل ټایم اجازت ولې نه ورکوي؟ د پرې 3 ګنټو کې چې کوم دلته هله ګولۍ ټریفک بني، خلک ګرځي، دې ته به څه نظر ګورئ؟ دا ډیره غلطه فیصله ده زما په نظر کې. یا دې مکمل لاک ډاون ختم شي یا دې مکمل لاک ډاون شي چې خلک لکه سختي به برداشت کړي، خو لکه دوی د زندګۍ سوال دی که نه. یاد ساتئ په دنیا کې یو ملک دی چې په هغه په کرونا وایرس باندې قابو رایستی ده او هغه چین دی. او وجه صرف دا ده چې ووهان سټي هغه د 3 میاشتو دپاره مکمل لاک ډاون کړي، A to Z everything. هلته هر څه بند و. نو ځکه په ووهان سټي کې او په چین کې په کرونا باندې قابو راله. په بټخیلی کې ورځ په ورځ دا کیسې سیوا کېږي، خو چې دلته کم نرمي په دې لاک ډاون کې ده هغه ماته ښکاري چې یاره د دې عوامو سره د دې علاقې سره د خلکو سره ظلم دی، ځکه چې دا څیز ورځ په ورځ پرې کېږي. زموږ سره نور هم ملګري ولاړ دي. ګرانه وروره څه وې دې حوالې سره؟ السلام علیکم. څنګه یې طاهر خان صاحب؟ خبره داسې ده چې حکومت چې کوم دغه ورکړی دی چې یاره 12 بجو پورې به لکه مطلب دا بازارونه کولا وي که نه، نو لکه د دې هېڅ فایده نشته دی. کرونا چې کم دی دا خو په 15 منټه کې پلس منټه کې دا خبره چې په سکندونو کې دا خلکو ته دا کېږي که نه. لکه دا لکه ډېر غلطه فیصلې کړي چې 12 بجو پورې لکه مطلب دا بازار کولاو دی، مارکیټونه کولاو دي، بای ښځې راځي او دا ټول خلک چې کم دي دا لکه مطلب فیصله ډېره غلطه ده. ته کوم خوا ځې؟ درځم دا سړی زما سره په کالج کې پاتې شوی، زما کلاس فیلو دی. دا راته ووایي ورو دا څه حساب دی؟ د 12 بجو پورې دوکانونه ستاسو کولاو دي، د 12 بجو نه پس هم ډنډې راغېستې په خلکو بندوئ، یا خو یې مکمل بند کوئ یا یې کولاو کوئ. څه وې دې حوالې سره؟ وروره دا خو روژه را روانه ده. د روژې دپاره دا چې کوم دی نو د خلک ځان له راشن ویسي، څوک ځان نه څه وکړي څوک څه وکړي، نو باید لکه هغه خلکو ته هر یو شی برابر شي. د راشن دپاره 1.2 میلیون روپۍ هغه هرې ضلعې ته تقسیم شوي دي. او که د راشن خبرې نو زه یم چې ګینټه یا یو یا په ښه طریقه سم دا خو د رش روش هغه مونږ خبره کوو د میل جول، د خلکو میل جول ډېر زیات سیوا دی. زمونږ به د خلکو کیسه سړیتوب نشته او حکومت ورته وایي مونږ ورته وایي هر سړی ورته لګیا دی چې بای کور کښېنئ او چې تا ولې د 12 بجو پورې اجازت ورکړې نو کور به څه کښېني؟ نو هر سړی خپل ضمیر لري، خپل دغه ذهن شته دی، په هر څه باندې پوهېږي. خو هغو خو ولې دا ټیم صرف د دې دپاره ورکړو چې تاسو خپل د کریانو دوکانونه کولاو کوئ، دا سامانونه د څه طریقه کار یې نه و په کار چې دا رش ډېر نه جوړېږي. دا خلک دا خو دې سره دا وایرس سپریډ کېږي که نه، چې د 12 بجو پورې ټایم ورکړي خو بیا فل ټایم ورکړه که نه، هسې هم داسې سپریډ کېږي. په کار نه دي انشاءالله 2 ورځې دي، د 2 ورځو نه پس به مکمل لاک ډاون شي. 2 ورځې بعد. فاروق ته څه وې دې حوالې سره؟ زه خو د خپل ملک ډیوي جان مشران ته دا درخواست کوم چې باید دا 12 بجو پورې دا لاک ډاون ختم کړي، یا دې مکمل لاک ډاون ختم کړي یا دې مکمل لاک ډاون ولګوي او د دې خلکو غریبانو سره تعاون وکړي چې سره راغلي دې غریبانو ته یې ورسوي. د ورور وي چېرې د راشنو دپاره سودا دپاره خلک روزي، د دې حوالې سره څه وي؟ نو دا راشنو ذمہداري خو د حکومت ته چې دا د خپل کور ته په یو کس ورسوي، ولې چې د اوټ دپاره خو هر یو MNA MBA ځي او په دې ټایم کې څوک مشران نه ځي. دو مشرانو ته درخواست دی چې دې غریبانو ته خپل حق ورسوي، نو دو به لاک ډاون وکړي او په کور باندې کښېني. بالکل تاسو د ملګرو خبرې واورېدې. زمونږ د لایو راتلو صرف یو مقصد دی
یا خو مکمل لاک ډاون وکوئ صحیح شو او که نه تاسو لږه نرمي ورکوئ ګنټه دوه درې نرمي ورکوئ د هغې هم څه طریقه کار پکار دی طریقه کار یې داسې پکار دی چې یاره دلته کوم دا هله ګله مو لیدل هر یو دویم کس د خلکو سره ملاقات کوي میلاویږي اوس خبره داسې ده چې د لرې لرې ځایونو نه په دې کې مو لیدل د ډیري جولګرام خلک راغلي د دیر خلک راغلي دي د دې ضلع خلک د یو بل سره ډېر نږدې هغه سوشل ډسټنس بالکل نشته دی نو زموږ دغه درخواست یا خو مکمل لاک ډاون وکړئ او یا که نرمي ورکوئ د هغې دپاره هم صلاح عمل داسې ورکړئ چې دا خلکو دا رش رش نه جوړېږي او دا څیز نور نه سپیډ کېږي بټخیلی مین ټارګټ دی بټخیلی کې دا څیز ورځ په ورځ سیوا کېږي زموږ انتظامیې ته دغه گزارش دی درخواست دی چې د دې څیز د سال لوباسي جزاک الله خیر